ملګرو یو ځل بیا راغلی د ملنګ باچا بنګلې ته کومه چې د قبر لاندې د غار وښکې او پکې جوړه کړې دغه پاس په سلګونه کاله پخوانی قبر دی او دا لاندې د ملنګ باچا د بنګلې ګیټ دی. تاسو ته ښکاري قبر نه سم د لاندې ملنګ باچا ځان له بنګله جوړه کړې ده. ملنګ وایي چې زه په دې کې خوشحال یم، ماته په دې کې یو سکون میلاویږي. دا اوس زه ورځم د ملنګ باچا بنګلې ته دننه. الله دې راته خیر کړي. ښه ور ښه دی لکه دې کې تا پسې سپی وغیره دا د ملنګ باچا بنګله وه. ملګرو زما تر څنګه به دا ځای تاسو وینئ د قبر لاندې ملنګ باچا 8 کاله په دې سوړه کې تیر کړي دي. دلته کې ګورو د ده د بنګلې دا ګیټ لږ شانتې راکولاوه او دننه ورځو، هغه سره یو دوه خبرې هم کوو. یقینا حیران به شئ 8 کاله په تورو تیارو کې ملنګ باچا چې کوم دی دلته ژوند تیری او څه به ووایو خو ملنګي ده. ملنګ وایي چې زه په دې کې خوشحال یم، ماته په دې کې یو سکون میلاویږي. نو ګورو ورځو اول خو د بنګلې دا ګیټ لږ شانتې تاسو ته ښیم دا وګورئ. ښه ملنګ باچا محنت کړی دی. بیا دغه پاس چې که چېرې تاسو ته ښکاري دا قبر دی، قبر نه لاندې بیا ملنګ باچا دلته کې داسې سوړه والې دلته کې ځان ته ښه مزېدار د اوسېدو ځای چې کوم دی جوړ کړی دی. راشه دې خوا ته دا وګوره. ښه دا اوس زه ورځم د ملنګ باچا بنګلې ته دننه. الله دې راته خیر کړي. دا وګوره ښه دا یې ګیټ دی، دا د ملنګ باچا د بنګلې ګیټ دی. دا وګوره ښه مزېدار جانماز شو یا باقاعده پیالۍ نوی پکې کار هم کړی دی، کنسټرکشن یې پکې کړی دی. ښکته راځه دې خوا ته. دا وګورئ دا تاسو ته ښکاري دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې ملنګ باچا اوده کېږي. دا پاس قبر دی، په دې دا پاس ځای کې چې کوم تاسو ته ښکاري دا قبر، دا د قبر ایریا ده او دا د ملنګ باچا د اوسېدو ځای دی. 8 کاله په دې ځای کې ملنګ باچا تیر کړه او بغیر د لکه وایي زه کور ته تلی هم نیم په دې دومره وخت کې کور نه زه بهر خوشحاله یم. وایي په دې کې ماته یو سکون وي. دا د ملنګ هغه د اوسېدو چې کوم کمبل وغیره هر څه دي بالښت تکیه. نو یقینا ډېر عجیبه عجیبه خلک به تاسو په دنیا باندې ووینئ که چېرې په دنیا کې ژوند کوئ. ملنګ باچا سره هم یو دوه خبرې کوو، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په آبادۍ کې هم ملنګ باچا ته په دې ځای کې سکون میلاویږي. خوا کې آبادي ده، خوا کې غټ کلی دی، غټه علاقه ده، خو بیا هم ملنګ باچا وایي چې زه په دې کې خوشحال یم. دا اوس وګورئ دا د ملنګ باچا د بنګلې ګیټ دی. اوس دې بهر وځو. وی زه په هوا تور کافر او دی په هوا سپین مولا او وی ما ته په فتوا ګونه او ده ته په دوکه ثواب. وی و د عدالت را به نور کسه کوي که نه او خلاص مې د مولا نه که. نو دا معلوماتي ویډیو د مخکې هم د ملګرو سره شیر کړئ. ملنګ باچا سره که چېرې څوک هیلپ کول غواړئ نو راشئ د دوی ځای ته سره لازمي هیلپ وکئ. ولې دی وایي چې په زړه باندې مې یو ارمان دی چې زه د نبي علیه السلام روزه په خپلو سترګو وګورم، نو لازمي د ده سره هیلپ وکئ.